طالبانو سره ناسو یو کاسه طالبانو د خوراک کاسه هغه داسې نسکوره کړه چې څنګه یې نسکوره کړه د نسکوره کېدو سره ټول ښار د خوارزمو او ټول ښار د خیوا ورته ویل کېږي دا دغه مالک یو د الله تعالی ذات دی ځکه ځینې مشرکان او شرکي عقیدو والا وایي چې دې اولیاءو ته په دې کائنات کې تصرف حاصل دی هغه یو هوښیار پیر صاحب وایي یو ښار اوړېدو په بله د الله عذاب پې راتو وی پلان کې پیر صاحب هغه په کاسه کې د کاسې د لاندې ټول ښار را بند کو نو یار تا جوړ قرآن بالکل نه دی ویلې صرف د فلسفه او حکمت او منطق کې او صرف د فقه په کتابونو اړولو باندې ځان مفتی کړی دی قرآن هم ویلو غواړي که نه الحمدلله ټول صفات د الوهیت خاص دی او الله لره پیر صاحب محترمه دا خود الوهیت صفت دے چکلی اوڑی نو راٹنگولو والے سوک دے نوح علیہ السلام وینا دے نہ داورے دل خپل بچی تے ویلیو زیو توی چې اے پلارا ما د پار ډیر لمخرا دا د جودی غر ته وګوره کنه زبدی غر ته خو جما د رب د عذاب بچم نوح علیہ السلام ته د رب طاقت معلومو ولی نبی هغه ته وی چې د رب د طاقت نه خبري اخو امیر الموحدین او امام الموحدین هغه ته توحید مقام معلومو نو هغه ته وی یا بنیا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نن رز لا عاصم اليوم من امر الله اے بچیا دیتا د رب عذاب وی دا ټوکې مګړه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نن رز د رب د عذاب نه بچ کېدون کې هیڅوک نشته الا من رحم چې چا باندې رب رحم کیا بنن بچ کیږي نو نوح علیہ السلام ہوئی چې لا عاصم هیڅوک بچ کوونکی نشتا او ته پلان کی پیر صاحب ټول خار په کاسه کې را بند کو نو یا خو بلا عاصم اليوم من امر الله والا خبر ټیکی او یا بستا خبر ټیکی ظاهر ده چې د نوح علیہ السلام خبر ټیک دا نو کم کله چې الله غر کوي یو پیر صاحب بیا د کاسې د لاندې بچ کولې نشي الحمدلله صفات د الوهیت خاص یو الله سره دی بيد الله نه بل څوک مالک د الوهیت د صفات نشتا